الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم بالإنجيل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو او تمام اوریدونکو د دې میاشتې د محرم
لسم تاریخ دا یوم عاشورا وای. پدی یوم عاشورا باندی پدی لسم تاریخ دا محرم باندی ډیر واقعات شوی دي. علماء لیکي کتابونو کې چې په دې لسم تاریخ باندې د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شوی و. بل وای په دې باندې حضرت یونس علیه السلام د مې خېټې نه الله راایستیو. بل په دې باندې حضرت ایوب علیہ السلام لا الله صحت ورکړو، د بیماری نه الله روغ کړو. بل په دې ورځ باندې حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله بادشاہي ورکړو. بل په دې باندې حضرت عیسی علیہ السلام پیدا شو. بل په دې ورځ باندې حضرت موسی علیہ السلام او دا عملګرو له الله نجات او خلاصي ورکړو. او په مخ د زمکه د الله لوی دشمن فرعون او فرعونیان الله غرق کړو. دا ډېر واقعات په دې باندې راغلي. بل په دې ورځ باندې یو واقع شوی و چې هغه واقعا مشهور ده په واقعي د کربلا سره، په قصې د کربلا سره چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پای کې شهید شو او نور مسلمانان هم شهیدان شو. دا یو عظیمه سانحه وه، ډېره د خفګان قصه وه. مسلمانانو کې ډېر زیات غم او تمام مسلمانان داغی سترگی پا اوخکو باندی لمدی وی. و عزتمندو واقعہ دا کربلا او دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت دا قصہ پدې کې تاریخ والو څه غلطیاں کړلې او دغه قصه شیعگان خوزا بیانی زکاغیر د صحابه و دشمنان دی. بیا خصوصا د امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دا غد زوی یزید دشمنان دی. خو چون کی مسلمانان هم پای کې راګیر شوی دي او دا قصې مسلمانان هم بیانوي او مسلمانان هغه ته جاړي وای د ظلم شو، یزید د ظلم کړو، پلان کې د ظلم کړو او مسلمانان دا حقیقت نه خبر دي. اصل کې عزتمندو علما ذکر کوي چې صحابه کرام تاریخ لیکلو ته وزګار نو. صحابه کرام په جهادونو کې مصروف وو. عجم خلق عجمیان د مسلمانانو په جیلونو کې د مسلمانانو په قیدونو کې وو د صحابه کرامو. نو هغه قیدیان هغه صحابو تقارو صحابو تغسو. نو دغه قیدیانو په قید کې تاریخ ولګا چالګ او چاړیر او پای کې د صحابو د دشمنی خبرې ولیکلې چې په صحابو باندې نور انسانان مسلمانان بدګمانه کی. وسم د مسلمانانو په خلو باندې دا خبره جاری و يره د صحابو په منځ کې جنگونه شوي دي. حالان کې حقیقت سبل چاندې اصل کې د ابتدا نه د ټیم په مناسبت سره ځکه وخت کمی پورا هر یو واقعا پکې پورا نه بیانېږي.
او چون کې مختصر تاریخ مسلمانان عادي واوري د دې لپاره چې منګه د صحابه په دشمنانو کې رانه شو. د صحابه بارکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل دي چې اے مسلمانانو، اے زما امتیانو، زما د صحابه بارکه د الله نه ویریږئ او زما په صحابه پس خبرې مکوئ. چا چې د صحابه سره محبت وکړه نو د زما سره محبت وکړه د الله پیغمبر وای، او که چا د صحابه دشمنی وکړه نو هغه زما سره دشمنی وکړه د الله پیغمبر وای د صحابي سره دشمنی زما سره دشمنی ده. اصل کې ابتدانا د اسلام او د مسلمانانو خلاف په هر دور کې سازشونه شوي دي، سازشونه شوي دي، څه کامیاب شوي دي او څه نه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور نه راواخلا د اوسه پورې او قیامت پورې بکیږي. يهوديانو، نصاراو، مشرکینو، منافقانو سازشونه کړی دي. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، دا کافر غواړي چې دا الله رب العالمین د دین دا رڼا مړه کړي، خو الله یې پورا کوي. دیو دا سازشونه کوي چې دا الله دین ختم کړي، خو الله دیو ناکام کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیار لسکالا په مکه کې تیر کړیو د پیغمبرۍ نه وروسته، خو د پیغمبرۍ په دیار لسم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه د هجرت. چون کې مسلمانانو باندې ډېر ظلمونه کېدل، ډېر سخت او تکلیفونه د کافرانو له طرف نه ملاوېدل. دا یو ګران مرحله وا، یو ګران اقدامو چې خپل وطن پر خودل او دا غینتل ګران خبره وا. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته حکم وکړ د الله په حکم باندې چې تاسو د مکې نه هجرت وکړئ، خپل ایمان محفوظ کړئ، مدینه ته لاړ شئ. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه پیغمبرۍ په 14 کال باندې د لوی اختر میاشوا د ذوالحجې دا غي په اخره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا د الله په امر باندې مدینه ته هجرت وکړه. او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته ورسید نو دا د محرم میاشوا دا اوس چې کوم میاش شروع د میاشوا په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسېدو. هم دغه کالو چردینه د اسلامی کال ابتدا شوی دا، د هجری کال ابتدا د دینه شوی دا. محرم د اسلامی تاریخ د اسلامی کال د هجری کال دغه اولنۍ میاشت ده، څنګه چې د عیسوي انګریزي کال اولنۍ میاشت جنوري ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو مدینه ته محرم په میاشت کې. مدینه کې یو بل زندگی شروع شو او مدینه کې د یو نوی دور آغاز وشو. ملګریم پیدا شو، ملګری ډیر شو، صحابه کرام زیاتېده تر دې چې یو اسلامی سټیټ، یو اسلامی حکومت او خلافت قائم شو، د مسلمانانو یو حکومت قائم شو. نګوره دا خبره یاد وساتئ، کافر منځ برداشت کولای شي، ته منځونه کې دا برداشت کوي. په امریکا کې خلک منځونه کوي، جماعتونه خابات دي. کافر روزه برداشت کولای شي، کافر زکات برداشت کولای شي، کافر هر خبره برداشت کولای شي، خو اسلامی حکومت نشي برداشت کولای.
اسلامی حکومت خلافت هغه نشي برداشت کولای. کافر دا غواړي چې مسلمانان دې مونږ کوي، مسلمانان دې حج لذي، مسلمانان دې عمره کوي، مسلمانان دې هر د دین کار انفرادي کوي، حکومت ته دین راځي. حکومت دې نه کوي، د مسلمانانو حکومت باغی باندې ډېر ګران لګي. د دغه زینا چې کله اسلامی حکومت قائم شو، یهود او نصارا او مشرکان منافقان له دغه وخت پورې نو، یهودیان نصارا او مشرکان ډیر زیات غوسه شو او هغه ذلیل شو. هغه د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړه او منافقان پیدا شو. د منافقانو تاریخ پیدایش دغه زینه ده او بیا هغه سازشونه شروع کړه، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې داسې کامیاب نشو. بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دور راغی. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ 2 کاله 3 میاشتې او 10 ورځې حکومت کړی دی. 2 کاله 3 میاشتې او 10 ورځې. په دې دور کې فتوحات د مسلمانانو او مسلمانانو ته داغي مسلمانانو حکومتو د مسلمانانو غلبه وا. سلګ لک خلق را پاسېده خو الله به کمزوري کول، سازشونه بکېده. د دقه سازش حصہ وا مسیلمه الکذاب را پورته شو، د پیغمبري دعوی وکړه. څه خلق را پورته شو د زکات نه انکار وکړه. اسود عنسی را پورته شو، سازشونه وکړه خو الله اسلام له غلبه ورکړه، مسلمانان غالب شو. بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو، دور راغی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. عمر رضی الله تعالی عنہ 10 کاله 6 میاشتې او 4 ورځې هغه حکومت کړی دی. 10 کاله 6 میاشتې او 4 ورځې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت. نو د حکومت د ډیر لري پورې خور شو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. په دغه دور کې چې تاریخ سره وګوري نو روم او پارس د ایران دا غټ په حکومتونه او سوپر طاقتونه ودا. دا سوپر طاقتونه د مسلمانانو په کنټرول کې رااله او د ابوبکر د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلافت هغه خور شو په 22 لاکھ مربع میل باندې. دا د کسرا هغه غټي خزاني دا د مسلمانانو په قبضه کې رااله. نو دغه کافر نورم غوسه شو چې موږ مسلمانان ختمول غواړو، دا حکومت ختمول غواړو، اسلامی ریاست ختمول غواړو او دا خلک نورم ترقی کوي. نو هغه کوشش وکړه او دغه سازش په بنیاد باندې د ایران چې کوم مشرو هغه کمانډرو هغه راغی جرنیل هغه د مسلمانانو په قبضه کې او په مخ کې جمعه باندې دغه خبره شوی و چې ځان په طریقه باندې خلاص کو. ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ دا سړی واجه دا جرنیل د ایران دا جرنیل دای وجلو خو چون کې هغه ول وماله وبرا کوي او هغه پورې ما موج نه چې څو پورې ما دا وبسکل نه هغه دا څه وکړه چې هغه وبا هغه ورلور کړلې وبا ورلور کړلې بل کساس نو مخ راغلی. او عمر رضی الله تعالی عنہ هغه له وبا ورکړلې او وبا هغه پلاس کې هغه واغستلې جامې واغستو او هغه وبې بیا واړولې او مسلمانانو ته ویل تاسو خو د وعده پابند یې چون کې ما خو بس کلی نه دي ما خو بنه لسکلی نو ما تاسو په سبا باندې وجنای ما خو تاسو سره شرط لګولې وعده سره تاسو کړي و چې څو پوری دی وبنه اسکل مونږ نه وجنو. مسلمانان نخلاص شو لاړ هغه زینای یو مجوسی غلام تیار ک چې دا د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ غلامو خو مجوسیو
دای تیار کا او د بانی جوړ کړلې و زما مالک په ما باندې ظلمونه کوي دا سې کوي هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ سره وران شو غوسه کې راغی او د سحر په منځ کې پټشو په محراب کې او په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د خنجر گزار وکاو عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو دغه د دې حصہ دغه سازش چې په مسلمانانو کې تفریقه پیدا شي مسلمانانو کې داسې د اسلامی حکومت ختم شي نو دا د کافرو یو سازش وکړه چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی مختصرا دغه خبرې کوم چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور شروع شد څومره حکومت کړو یو لسکاله او یو لسمیاشتې او دوی شورزي یو لسکاله یو لسمیاشتې دوی شورزي د عثمان رضی الله تعالی عنہ حکومت کړو دا ډیر زیات نرمو ډیر نرم مزاج او حیا ول انسانو حیا په ډیر زیات غالب وا او ځکه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سناسو پاندې ښکاروا ابوبکر راغی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام اقشان ناسو بیا عمر راغی نبی علیہ السلام اقشان ناسو چې کله عثمان راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پاندې پټکللا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وخوزیدو د دې لپاره چې دا عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې حیا ډیر زیات غالب وا هر یو صحابي کې یو خوې د ټولو نه زیاتو نو ټول خوونه پاره کې راجمو خو یو خوې بچا کې انسان کې ډیر زیاتی نو حیا په دې کې ډیر زیات وا د دې د نرم مزاجینا دغه ظالمانو کافرانو يهوديانو اغي پیدا واغستلا او دا یو موقع یو غنیمت وګاڼه دیو یو کس مقرر ک عبد الله ابن سبا پنوم باندې دیو دا مشورې وکړي نو عبد الله ابن سبا یو ډله ساز کړه یو تنظیمي ساز ک یو پارټي ساز کړه یو جماعت ساز ک او عبد الله ابن سبا يهوديو د راغو عثمان رضی الله تعالی عنہ تیویل ما اسلام قبول کز مسلمان شوما پټ کافرو خو بظاهر ځان مسلمان ښکارا کا او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ول ټیک د بس مسلمان شوي چون کې دغه کافرو نو مسلمانانو کې سازشونه شروع کړه او مسلمانان آیګه تفریقه پیدا کوله د خلکو زړونو کې دا وسوسه چوله چې اصل کې دا خلافت د علی رضی الله تعالی عنہ حق او چون کې علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام زوم دی د نبی علیہ السلام د تر زوی دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې ځوانانو کې اول چا ایمان راوړی دی ماشومانو کې ځوانانو کې نو هغه علی رضی الله تعالی عنہ دی نو چې چون کې دا مشری د دې حق او چون کې دا عثمان رضی الله تعالی عنہ په غالب شوی دی او دای ته غیسته دی لاول دا خبرې کولې بیا چې کم دی نو دا سازشونه کول او خلکو کې د علی رضی الله تعالی عنہ د محبت دعوی به کوله چې د علی رضی الله تعالی عنہ سره محبین یو منګه او اصل کې دا شی ظالم او کافر او مسلمانانو کې تفریقه پیدا کوله تدی باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ خبر شو او هغه داو شړلو چې وای شړنو لاړ د بصری ته ورسېدا د بصری گورنر عبد الله ابن عامر هغه په د باندې بیا خبر شو کوی شو پینو هغه دا وشړل لاړ کوپی ته او د کوپی نه بیا شام ته وشړل شو او د شام گورنرو معاویه رضی الله تعالی عنہ د دې د په دور کې د عثمان رضی الله تعالی په دور کې معاویه رضی الله تعالی د شام گورنرو دا معاویه رضی الله تعالی عنہ چې په خبر شنو هغه دا وشاړه نو دا شی بیا لاړو مصر ته او په مصر کې د چې کوم نو یو دغه جماعت د سرپرستی کوله او د سره د ټولو کافرانو لاسو ټول چې څومره بيدینه خلکو څومره د مسلمانانو د اسلامی خلافت د مسلمانانو د حکومت خلاف خلکو ټول د سره شاملو پد کې او په مصر کې هغه تنظیم خفعال ک
د عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلاف باندې ډیر منافقان ور سره شامل شو، ډیر خلک ور سره شامل شو، ځکه د غلطو خلکو ملګرتیا هم خلک ډیره کوي. د دوه کارونه کول، یو به د کار کاو دی ظالم ډیر د مسلمانانو کې د ډیر تفریقه پیدا کړي و چې د خطونه به لیکل د دوه طرفینو نه. د عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرفه به خط ولیک گورنرانو ته، او هغه گورنران به په عثمان رضی الله تعالی عنہ بدګمانه کول، او بل طرف ته به د دې گورنرانو د طرف نه خط ولیک د قوم د طرف نه، او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته به ولیکل چې ستا گورنر کې دا چل دی شکایتونه به لیکل. د 500 نه زیات خطونه عثمان رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو چې پلان کې گورنر دی دا چل کوي، پلان کې گورنر دی دا چل کوي. د څه دور خونه ورینګو کا زر خبر رسی په میاشتو باندې به خبر رسیده، خط به رسیده، او هغه کې بدالي کلیو چې ستا گورنر دا چل کوي دا چل کوي. دا کارونه کول او یو غټه ډله په دی باندې تیار کړل د مسلمانانو خلاف د عثمان رضی الله تعالی عنہ تر دې چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل داسې وی د مصر گورنر هغه کې دا چل دی په کې لحاظه ته زمونږ د پاره گورنر بدل کا، او د یو ډله ساز کړله یو په دې ساز کا وغه راغله عثمان رضی الله تعالی عنہ له، او زمونږ دا گورنر موږ له بدل کا. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته ټیک د بدل به کما، ځکه هغه ته صحابه معلومو چې څوک به د حکومت نه لری کاوه په خوشاله باندې لری کېده، او څوک به حکومت ته ورتنده کاو نو هغه به د مجبورۍ نه ورتلو. عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل ز سید استاسو د پاره به زده سي گورنر مقرر کم چې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی محمد ابن ابي بکر دا مقرر کم. وی ټیک دا خط ورلولی کا د مصر گورنر ته چې اذا جاءك هذا الرجل فاقبله، چې کله دا سړی ستا خواله درشي د ابوبکر زوی محمد ابن ابي بکر نو دا قبول کا فاقبله. دا عبد الله ابن سبا او د ملګری خو په دې ډله کې شامل شیو، نو دیو روانو په لار باندې د دې قاصد ته ویل ته دا خط مال لګراکا، دا خو زمنګ د خلیفہ خط دی، زمنګ د اسلامی بادشاہ خط دی، راکا چخکولې کما. اخت واغستو پارامیتوب سرا دا غپق بلهو نه د باندې دا ټکی اوران ک او بر په دوه ټکی وکړه نو دا غنه پقتل حساس شو. دا لګه کاروایی وکړه د پق بلهو نه پقتل حساس ک چې دا اوجنا چې کله دا سړی درشي نو دا مړکا آل تبیا لګ مخ کې چلاړل. نو عبد الله ابن سبا دی منافق دی خلکو ته ویل الګه خبر یې دی خط کې سلی کلی تاسو غزان نه خبره وای، دا عثمان ګوره ما ته صحیح نه ښکاری، تاسو وګورئ دا خط. خلکو چې خط وکړو وې دغه خو لیکلی چې کله دا سړی درشي اې د مصر گورنرانو ته دا ملکا. بس هغه زینا هغه ټول په غوسه باندې شو او قار شو چې دا څنګه چلې او هغه به خګر مول ځکه منافقان دند شامل شي په دې گروپ کې. هغه رااله عثمان رضی الله تعالی عنہ محاصره ک. عثمان رضی الله تعالی عنہ سلوی خرزی وګه تګه د هغه کوی چې په خپل پیسو باندې د مسلمانانو د پیدې لپاره هغه کنستلو او هغه به مسلمانانو لور کولې د هغه کویو به په باندې کړي او اخر دا سلوی خرزی بعد وګه تګه هغه شهید ک. د قران تلاوت وکاو دغه باغیانو هغه شهید ک. په دې کې دیو کامیاب شو او دای د دې لپاره شهید ک چې مسلمانانو کې اختلاف نورم زیات شي. بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ ورستو علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شه. علی رضی الله تعالی عنہ شپږ کاله اتمیاشتې او 15 ورځې هغه حکومت کړی. علی رضی الله تعالی عنہ چراغ نو دیول بل موقع په لاس باندې ورغلا. یو څو صحابه مطالبه وکړه د علی رضی الله تعالی عنہ نه. یو پکيو معاویه رضی الله تعالی عنہ، دویم وا عائشه رضی الله تعالی عنها، او دریم طلحه رضی الله تعالی عنہ، څلورم زبیر رضی الله تعالی عنہ. دیوراله عثمان د علی رضی الله تعالی عنہ ته
وې د عثمان قاتلینو نه قصاص واخلا هغه وجنا قتل کا ځکه زمونږ خلیفہ د مسلمانانو مشر وجلې خو چون کې دا خلق د عبد الله ابن سبا د منافقان د علی رضی الله تعالی په لخر کې وردند شیو نو علی رضی الله تعالی عنہ غټه مجبوری وا او هغه ته دا ټول معلومو چې دا د څلور وانه طرفونو نه په دې مسلمانانو قابض شوی دي مسلمانانو کې دیو یو اثر جوړ کړی دی نو علی رضی الله تعالی عنہ اگر دینه انکار وکوي زه په حال د دیو خلاف کاروایی نشم کولای دا یو اجتهادي خبر راغله او د مسلمانانو په مابین کې یو داسې خوچون کې ګوره دا تاریخ د دې لپاره بیانې کنا چې اکثر مسلمانان د شیعاګانو تاریخونو نه داغینه متاثر شي او په مسلمانانو صحابه باندې بدګمان شي بیا وی علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه خلاف دی بل سره دا معمولی اختلافو اجتهادي اختلافو معمولی اختلافو خو چون کې دي ظالمانو اغیلا بیا هوا ور کوله مذاکرات شروع شو د علی رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله عنه په دې اتفاق وشو چیرې بدل په حال ناخلو چون کې ملک ډیره افراطفریدا او چون کې مسلمانان ګډوډ کیږي مسلمانانو کې خونریزي کیږي نو لہذا دې خبره نه بقلار شو خو دیو لاړل او دیو ابن سویاد یو ډله چې کوم دنو هغه تیار کړله او یا دا ابن سویاد نه عبد الله ابن سبا یو ډله تیار کړه زینی د علی رضی الله تعالی په لخر کې وردند شو زینی د معاویه رضی الله تعالی سره شو او بیا با هغه په خپلو کې جنگونه وکړه او بیا به ویل د علی رضی الله تعالی ملګری راغله معاویه رضی الله تعالی ته ویل و پتا باندې حمله کوله آل تبه علی رضی الله تعالی ته چې پتا باندې معاویه حمله کوله اخر پدې کې غټ جنگونه وشو جنگ جمل وشو جنگ سپین وشو دا داسې جنگونه شوي د مسلمانانو مابین کې د دې ظالمانو د لاسه چې پدې کې ډیر صحابه شهیدان شوي دي حلال شوي دي پکې ډیر صحابه په دې طریقې باندې شهیدان شو لیکن بیا دا څه وشو چې معاویه رضی الله تعالی عنہ باندې دی کافرانو دی عبد الله ابن سبا د درې کسان تیار کړه او هغه حمله وکړه په معاویه رضی الله تعالی عنہ باندې او په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې او په عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ باندې په دیو باندې حمله وکړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې هم سحر مانځه کې حمله وکړه سحر مانځه راته حمله په وکړه خو هغه دسه نیزه باندې والے او هغه کې زهر په هغه ټیم باندې شهید نشه خو بیا یو دو ورځې پس هغه شهید شو او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بچ شو د علی رضی الله تعالی عنہ نو ورستو د علی رضی الله تعالی عنہ زوی حسن رضی الله تعالی عنہ هغه مشر شو د مسلمانانو خو حسن رضی الله تعالی عنہ هغه صلح وکړه د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره معاویه رضی الله تعالی عنہ سره صلح وکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسن بارک ویلو وې زما د زوی چې کوم دی دا یو سید دی یو مشر دی او الله تعالی با د مسلمانانو د دوه غټو ډلو په مابین کې ردی په وجبانه صلح راولي الله به صلح کوي د دریو په مابین کې دا حسن رضی الله تعالی عنہ خپل مشری د مسلمانانو معاویه رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړه دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ دورم ډیر د کمال او شل کال د حکومت کړو 20 سال د حکومت وکا پدې کې دي کافرانو اړو سرم نو چت کړي مسلمانانو ته ترقی ملاو شو د عمر رضی الله تعالی په دور کې 22 लाख مربع میل باندې حکومت او د په دور کې د معاویه رضی الله تعالی په دور کې 64 लाख مربع میل باندې او 64 लाख 22000 مربع میل باندې حکومت راغله مسلمانانو معاویه رضی الله تعالی ډیر په ترتیب سره داو چلاو لیکن د کافرانو پزلونو دا چرته جوړیدا چې اسلامی ریاست دې برقرار پاتې شي آخر دا چې الله رب العالمین مرګ دار چا لپاره مقرر کړی دی معاویه رضی الله تعالی په خپل مرګ باندې وفات شو داغه نورستو د معاویه رضی الله تعالی زوی حضرت د معاویه رضی الله تعالی زوی یزید چې کوم د هغه بیا خلیفہ شو یزید دا اسی بدنام شوی دی یزید هم بدنام شوی دی
او درنګ نن مسلمانان هغه ته پسپک باندې ګوري. معاویه رضی الله تعالی عنہ ته شیعاګان بدر دی وای، حالان کې دا د صحابه دي، دا د الله دا صحابه معاویه رضی الله صحابي دي او حضرت دا یزید چې کوم نه دا تابعی دي. غلطیاں بوي خو چون کې دا سينو لکه څنګه چې دیو هغه ته شرابي زانی د دې نسبت ورته کوي، دا غلطه ده. دا غین ورستو چې کله یزید هغه مشر شنو دیو ته بیا خمو قبل اسمان دی ورغلا او د یزید چې کوم نه هغه ابن صبا لخر هغه دا څه وکړه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په سلاړه او چون کې یزید سره خلق خوشاله نه دي، د مسلمانان بغاوت کوي. حضرت حسین هغه دې ته تیار ک چې هغه لاشي کوپې ته ډیر مهنتونه او کوششونه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خنته خو دی ورته ویل چې ګوره مسلمانانو د خیر خوای د پار راشه، مسلمانان خراب دي، مسلمانانو مابین کې بې اتفاقی پیدا کیږي، افراطفری پیدا کیږي، تراشه او ټول خلق پتا باندې متفق دي. حسین رضی الله تعالی عنہ خپل د ترز ویولېګه مسلم نه عقیل هغه ولېګه د کوپی خلق داغي سره ډیر زیات شامل شو او د دې لپاره دا منافقان خلقو د ابن صبا یو ډلوا هغه ور سره شامل شو، هغه په دې کې اعتماد کې واغسته. هغه حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکوي راځه دا خلک ټول ستاسو سره ملګری دي او چون کې یزید داغه نه خلق خوشاله نه دي. حسین رضی الله تعالی عنہ دې طرف روان شه د مکینا او چون کې التا مسلم نه عقیل هغه نه چې کله یزید خبر شه هغه په کسان راولېګل او مسلم نه عقیل هغه محاصره ک. د یزید دا نه وجلو او دې کې یو کس ورتند شو په دغه حکومت کې عبید الله ابن زیاد هغه ورتند شو او هغه مسلم نه عقیل شهید ک. او بیا چون کې حسین رضی الله تعالی عنہ خبره دی را روان شوی دی د خپل خاندان سره، د خپل بچو سره او د خپل خزو سره را روان شوی دی چې دل تراور سید کربلا مقام ته دل ته پوی شو چې خبره سبل شان ده کېده. هغه ټول چې کم کسان راغون شو هغه ټول تختیدلیو د یوازې پرېخو او بیا په دغه موقع باندې د شمر دا د یو کمانډر او د عبید الله ابن زیاد دا په مسلمانانو کې د منافقان د ابن صبا د ډله ورتند شوی او هغه دغه حسین رضی الله تعالی عنہ باغ باندې گزار وکړ. حسین رضی الله تعالی عنہ د حسن راول وې دا او هغه شهید شو. اوخنه هغه ورغورځیدو 22 ورځې په خوانو باندې د سفر کړو، ستړي ستومانه 22 ورځې سفر او دا دغه ځای باندې ځکه دا کربلا د مکه مکرمه نه 1350 کیلومتر د لری ده. 1350 د عراق کې ده، 1350 کیلومتر فاصله ده ورته. نو حسین رضی الله تعالی عنہ هغه ورته لول ومویل وما بیرته پرې دې ز بیرته زما یا ما سرحد ته ولېږي زره کافر سره جنگيګما او مسلمانان تاسو مسلمانان یې مولي وجنه، حالانکه خو منافقانو خو هغه پرې نه خو. حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کا. په دې کې بیا ډېرې قصې خلکو روزانه جوړ کړلې چې د یینې باران وشه او د څه چل وشه دا ټول دروغ دي. د یینې باران د یو انسان د مرګ د وجه نه الله رب العالمین نظام نه بربادای. دریو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی ابراهیم چې کله وفات شنه نور تندر نیولیو. ډیرو خلکو ویل ودا نور زکه تندر نیولې چې نبی علیہ السلام زوی وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق منع کړه ودا نور اوس پوغمې د چا د مرګ د وجه نه توريږي. دا خو الله رب العالمین یو نظام جوړ کړی دی. نور دی وجنات دغه قصې په دې کې د دروغ دي چې دین باران وشه. شمر او دغه شان عبید الله ابن زیاد تا بیا یزید خیریم وکړي ولعن الله ابن مرجانه، الله دې په دې لعنت وکي او بیا ویل ای ظالمانو تاسو نه په دې باندې راضی نه يم چې تاسو حسین شهید کړ رضی الله تعالی عنہ. روایتو کې راضی وي دمعات عیناه د یزید دا سترګې د اوخ کو نه ډکې شوې چې کله د حسین رضی الله عنه د شهادت خبر واوریدا. هغه خبره دروغ دي چې د حسین رضی الله عنه سره ویول او یزید پای کې نیزه وهاله او دارنګ هغه داغه مخه تفروتو په لتو باندې وها. دا ټول خبره د دروغ دي. یزید عاده صفت سړی نه نو دا فتنه د کربلا دا ټول واقعا دا د صحابه په خپل مابین کې نه وشوي
بلکې دا دغه يهوديانو سازش شو. نو لنډه د خبرې مقصد دا دی ګوره دا ټول واقعیات چې شیو د عمر رضی الله تعالی شهادت، د عثمان رضی الله تعالی شهادت، د علی رضی الله تعالی شهادت، په معاویه رضی الله تعالی باندې حمله، جنگ جمل، جنگ سفین، دغه شان دا څومره واقعات چې شیو تر دې چې د کربلا واقعا، د حسین رضی الله تعالی د شهادت واقعا، دا ټول چې کوم د نو د دې سازش حصہ وا چې کوم دغه يهودي عبد الله ابن سبا جوړ کړي وا. ردی وجنا دا مختصر دغه حالات وسم دغه تنظیمونه کستازو خیالي څومره اسلامی ملکونه چې دی پای کې دا تنظیمونه راپورته کیږي د يهوديانو سازشونه دي هغه دور نه روان دي. وسم ته عراق ته ګورا، شام ته ګورا، فلسطین ته ګورا، زمونږ د ملک ته ګورا، بل ملک ته ګورا، په اسلامی ملکونو کې د خلک راپورته کوي او هغه سره بیا عوام ملګری کیږي او کله وته د اسلامي نوم مخلي کله بل په یو نوم باندې راپورته کوي او د مسلمانانو خلاف د سازشونو روان دي. دا ټول د هغه سازشونو حصہ وا. يهوديان چرتم نه غواړي، يهوديان منځ برداشت کولای شي، زکات برداشت کولای شي، هر عمل برداشت کولای شي، خو اسلامی حکومت نشي برداشت کولای. وسم که تاسو خیالي افغانستان کې الله اسلامی حکومت راوستره ټول ورته سترګې خړې دي، کله یو باندې او کله بل باندې، خو چون کې الله رب العالمین هغه سازشونه ناکام کړي. د دې وجنات دا د کربلا هغه پس منظرو چې دا څنګه جوړ شي او نور د کربلا واقعا او په دې ټیم کې به پوره نه ویل کېږي. دا یوم عاشورا د په دې ورځ باندې دا واقع راغلی و. په دې ورځ باندې موږ مسلمانان څه کوو؟ په دې باندې اعمال چې کوم د هغه یو په دې باندې استغفار ډیر زیات کول دا پیدا لري، هر ورځ دا پیدا کوي، خو په دې باندې زیات. بل دار چې په دې ورځ باندې روزه نیول دا سنت طریقه ده او مستحب ده، کچاونی ول ثواب به ملاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای احتسب علی الله تعالی ان یکفر السنه التي قبله، و ازما په الله باندې ګمان دی چې الله په یو کال ګناهونه معاف کړي، یو کال ګناهونه په دې سره معاف کړي. چانن نیولی سبانه و سره ملګری کړي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلو وې کچرته ز آینده کال ژوندې پاتې شوم زبد يهودو خلاف کوم او زبا ور سره بلم نسم دو روزه بزنه سما. نو لسما اصل روزه ده یا ور سره نه هم ملګری کا یا ور سره یو لسم ملګری کا. چانن نیولی نو سبانه ور سره ملګری کړي او نه نیول نو سبانه او بل سبانه. په دې ترتیب سره دا روزه چې کوم نه مستحب کار دی، یو کال ګناهونه په دې سره معاف کیږي. بل په دې کې یو عمل د حدیثونو ثابت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما وسع علی عیاله بالنفقه یوم عاشورا وسع الله علیه سائر سنته. چا چې په دې ورځو کې او بیا خصوصا په دې لسم ورځ باندې په یوم عاشورا په دې لسم باندې چا په خپل کوړمه باندې خپل کوړمه ګوروي لخوا خیراتونه نه دی ویلي، بهر ته پروګرامونه نه دی ویل، بلکې خپل کوړمه خپل کور کې ستا خپل بچی چې دي پاغي باندې چا پراخي وکړه د رزق، الله رب العالمین با د پر رزق کې پراخي راولي ټول کال د پاره. نو د ټول کال رزق په دې سره الله رب العالمین هم پراخه کوي چې چا په دې ورځو کې پراخي وکړه. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ له عمل توفیق را نصیب کړي او الله رب العالمین دې د مسلمانانو د دشمنینا د صحابه د دشمنینا موږ وساتي. الله رب العالمین دې خلق تباہ و برباد کی، الله د مقدس مکه نه ختم کی. کم خلق چې صحابه ته غلط نسبتونه کوي او صحابه باندې خلق بدګمانه کوي او دارنګ صحابه سره بغضونه او دشمنی کوي، در پیغمبر سره دشمنی ده او د پیغمبر سره دشمنی ده، الله سره دشمنی ده. الله رب العالمین دې ته موږ له پناه